حقائق الأشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الأمور الثابتة ثابتة. اصل کې مقصد دې شارع اعتراض ده په دې عقد باندې چې حقائق الاشیاء ثابته ده چې دا عقد یعنی دا قضیه چې حقائق الاشیاء ثابته ده دا قضیه لغوه ده صحیح نه ده چې دا مسله د فن وګرځي ځکه مسلې چې دا شرط ده چې هغې کې به حمل متعارفي چې حمل متعارفي نو دا نظری ګرځي بیا مخاطب ته فائدہ ورکړي دلته حمل متعارف نه ده بلکې دا حمل اولی ده او دلته مبتدا خبرمند کې نسبت بالعینیت ده مبتدا عین خبر ده نسبت په عینیت سره چې د شی شي ته و چې دا بدیهی وي بدیهیاتو کې قاعده دا ده چې هغه مسله نه ګرځي ځکه مسایلو کې خو نظارت پکار ده حمل متعارف ساته وای حمل متعارف وای حمل متحقق فی المحصورات قضایا او محصوره او چې کوم حمل ذات متعارف وای نو په محصوراتو کې خو موضوع عین محمول نه الته عینیت سره حکم نه بلکې الته په اتحاد وجودي باندې مسله مبني لکه کل انسان حیوان کې اتحاد وجودي ده عینیت نشته پکې دا اوس نظری کې ده یا حمل متعارف دی ته وایي چې موضوع فرد محمولی او فرد موضوع فرد محمولی لکه کل انسان حیوان چې انسان فرد دی حیوان ده افراد دی انسان افراد دی حیوان دی دا حمل متعارف دی ته وایي حمل متعارف نو حمل متعارف چې کوم مسائل چې وي یا محصوره وي دې ته متعارف وایي یا موضوع فرد محمول یا فرد موضوع فرد محمول لکه کل انسان حیوان چې انسان فرد حیوان فرد انسان فرد حیوان دا مسله د فن ګرځي ځکه دې مبنا اتحاد وجودي نه عینیتی دو شاین منځ کې چې اتحاد وجودي وي نو دا کله بدیهی کله نظری اچېته چې نسبت بالعینیت چې حمل اولی ده چې موضوع عین محمول اخو خامخا بدیهی وي دلته حقایق الاشیاء ثابته چې حمل اولی ده او موضوع عین محمول ده دې چې نسبت بالعینیت ده چې کله موضوع محمول کې عینیت را لای حمل اولی را لای دا مسله بدیهیات نه ده دی وجه دا ایراد دلته غلط ده دومره وجه ده چې دلته داسې نسبت بالعینیت ده چې موضوع محمول منځ کې هیڅ فرق نشته مکمل موضوع محمول یو دی نو چې موضوع محمول مکمل یوي ذاتی یوي وجودي یوي عنواني یوي ادراکی یوي نو دا بالکل لغوي نو زه ترقی په اعتراض کوم چې دا لغو ترکیب ده حقایق الاشیاء ثابت ده یو لغویت دا ده چې دا بدیهی ده مبتدا عین خبر ده لا نسبت بالعینیت دین اور سره خبر بل لغویت مطلب دا ده چې سره غلط تدا ترکیب دلته موضوع عین محمول ده مکمل تور ذاتی یو ده وجودي یو ده عنواني یو ده علم یو ده موضوع محمول سره یو علم متعلق ده دا مکمل لغوه ده دی ایراد دلته غلط اوس دا خبره چې دا حقایق الاشیاء ثابته کې حمل اولی ده او دلته لغویت ته یعنی نسبت بالعینیت ته چې دا بدیهیات نه ده دا مسله د فن نه ګرځي مسله د فن محصوره قضیه ګرځي او مسله د فن چې دا معتبر ده چې حمل متعارف دی پدې یعنی محصوره دی وی یا د حمل متعارف دا معنی چې موضوع فرد محمول یا فرد موضوع فرد محمول
بیا دا پسه مسله ګرځي دلته داسې نه ده نه مقصوره ده انا هغه متعارف ته چې موضوع فرد محمول او فرد موضوع فرد محمول بلکې دلته حمله اولی ده دې دلیل چې دا حمله اولی ده دا مبني ده په دریو مقدماتو باندې چې درې مقدمات ما قبل چې شرکایت ذکر کړ یو مقدمه ده چې حقیقت ماهیت چاته وایي ما به شی هو نو ما به شی هو عین شاهد که پرون مو ویلو چې ما به شی هو دا معنا چې هغه ځای ترکیبي چې دې سره شای په شیئیت پاتې عین شاهد کړي لکه حیواناتی کې انسان پر ما به شی هو ده یعنی دې سره انسان په انسانیت پاتې ده خو ځکه انسان په انسانیت پاتې ده چې عین انسان ده نو حقیقت ماهیت په معنا د ما به شی هو سره عین شاهد او شای موجود ته وای عندنا ثابتتن ثبوت نه ماخوذ دا وجود ته وای نو ثابتتن په معنا د موجود سره نو د حقایق کل شای ثابتتن عبارت حاصل ذات الموجود موجود ځکه حقایق کل شای خو حقیقت خو ماهیت و چې شی ته مضاف ده ماهیت ته ما به شی هو ما به شی هو د نو عین شای نو گویا کې د حقیقت معنی نه لري دا عین شاهد اشیاء موجود ته وایي ثابتتون موجود ته وایي نو خو د دې قضیه حاصل ته الموجود موجود الموجود موجود حمله ولیدا دلته نسبت بالعینیت ته موضوع عین محمول او داسې عینیت ته چې لغوه د مکمل لغو ادامه چې سره غلط ترکیب یا لغو ادامه چې حمله ولید فائدہ نه ورکې نسبت بلانیت او بدیات نه بدیات څه څه فائدہ نه ورکې لکه توای زید دینه فارفه خبر د نسبت بلانیت چې ثبوت څه نه نفسي ضروري ده بدی ده دا ترکیب کې حمله اولی لغو عبارت لغو ادامه چې فائدہ نه ورکې مخاطب بدیهی ده یا لغو ادامه چې غلط ده ذکر مبتدا خبر ایک یو فائدہ الموجود موجود ذاتی یو دا موجود موجود وجود یو دا عنوان یو دا موجود موجود یو علم سره متعلق الموجود موجود سره علم واحد متعلق ذکر هو موجود موجود یو فائدہ یو علم سره متعلق ذات یو وجود یو عنوان یو علم یو سره متعلق دا سه حمله والی چې ذات موضوع محمول یو وجود یو عنوان یو علم یو ځان متعلق دا الله وی غلطی دا ترکیب غلط ده یا خدا چې بدیهی ده نسبت بالعینیت یا دا غلط ده نو که بدیهی وی اراده دلته ټیک نه ده ځکه مسله د فن نظری پکار ده اګه غلطی اراده دلته ټیک نه ده مسله د فن خو صحیح پکار ده نه غلطه دا اعتراض مبني په دریو مقدمه شرکایت په فرق ذکر کړو نو دا ذکر کړ چې حقیقت ماهیت ته او ما به شی هو نو ما به شی هو عین شاهد نو مدا چې شی موجود ته وای درې مدا چې ثبوت وجود ته وای ثابت دي په معنا د موجود سره نو حاصل دی عبارت ته الموجود موجود ځکه خو شی موجود و د حقیقت په موجود ته شی سره راځي او عین شاو یو موجود وروته مبتدا کې خبر کې ثابت کړو موجود ته خدا مطلب ذکر یا الموجود موجود نو شرکایت دا سوال په فین کې دا سره کوي فل حکم وخت یې ځان راځي په سوال کې اوله کې تنبیه پر راځي په دې خبره چې سوال ما سبقانه پیدا ده ما سبقانه سوال پیدا ده چې کوم ما سبقه تقریر وشي دومره کې راځي تنبیه ورکې په منشخات باندې چې منشأ د سوال اول خدا چې فاعل خبردار ما قبل سوال روان ده خاص خبره ته نظر وکړه هغه دا چې تا ویلا چې مایت ته شاهد یو خبره دومره دی ویلا چې شای موجود ده درېمه دی ویلا چې ثابت الموجود ده فاصل دی عبارت څخه الموجود موجودن چې الموجود موجودن څه نو دا قضیه لغو وصله حقایق کله شای ثابت ده دا مستمل په حمله اول اسلام
مبتدا عین خبر ته دا نسبت بلعینیت ته دیو جدا قضیه الله وصله فإن کیلا فاتم دی پر دا اطلاع ورته مخاطب ته په دې خبره چې سوال ما قبل نه روان ده ان کیلا کچوک وای فل حکم پس دې وجنا چې حقیقت ماهیت ته شی ما بي شی هو دیو جنا چې شی موجود وو دیو جنا چې ثابتتون موجود وو نو دغه دریو کې سولو وجنا زمای چې الحكم بثبوت حقائق کله شی یكون لغوا حکم لګول بثبوت حقائق کله شی ثابتتون سره په حقائق کله شی باندې حکم لګول په ثابتتون سره يكون لغوا دا لغو سره یعنی دا بدیهی سره کدلته نسبت بلعینیت نسبت بلعینیت بدیهیات نه ده یا لغو دا غلط ده الموجود موجودن خو هیڅ یو شای دی ذات یو دا وجود یو دا عنوان یو دا علم یو دا چې مبتدا خبر ذات یو وجود یو عنوان یو علم یو په سره تعدد ختم کړ چې تعدد ختم خو حمل غلط حمل خو تعدد خو وړي کنه چې دوه شیان خو یې کنه چې مبتدا خبر ذات یو وجود یو عنوان یو علم یو په سره تعدد ختم کړ چې تعدد ختم څه خو دا ترکیب مکمل غلط يكون لغوا اوس دغه دوام کې چې دا څنګه لغوه ده تا دې ترکیب ته د لغوه نسبت وکړو دا ترکیب کوم قسم لغوه ده داسې لغوه ده چې بدیهی داسې لغوه ده چې نظری ده او بیا لغوه ده که داسې لغوه ده چې بدیهی خفي ده بیا لغوه ورته کنه داسې لغوه ده چې بدیهی جلی ده ځکه لغوه ده دا کوم قسم لغوه ده که نظری بیا خو لغوه ما ورته وایي بیا خو ټیک ده چې حقایق کله شی ثابته د ترکیب نظری وي خو بیا خو مخاطب ته فایده ورکوي بیا چې مخاطب ته نظری خبره فایده ورکوي بیا لغوه ولې ورته کنه داسې لغوه ورته چې بدیهی خفي ده بیا چې بدیهی خفي بیا خو بیا لغوه ما ورته ځکه بدیهی ترکیب د خدا خفي مخاطب باندې خفي ده نو مخاطب ته بیا فایده رسي چې خفای زائله کې بیا لغوه ولې ورته اکنه دا څه وایي چې دا لغوه ده په معنا د بدیهی جلی سره یعنی دا بدیهی جلی ترکیب ده فما وجو څه وجه چې دا بدیهی جلی ده دی وایي بمنزله قولنا الامور ثابته دا دا څه لغوه نه ده چې نظری ده نظری ته لغوه نه وایي دا څه لغوه نه ده چې بدیهی خفي ده چې بدیهی خفي مسله ګرځیدا چې خطبه خفا ځای لکې مخاطب ته فائدہ رسي دا څه لغوه ده چې بدیهی جلی ده وجه څه ده چې بدیهی جلی ده وي بمنزله قولنا الامور ثابته وي دا څه غلط ته معترض وي لکه موږ دا کول چې غلط ده چې الامور ثابته دا بدیهی جلی ده الامور ثابته بدیهی جلی ترکیب ده غلط ده دا تا کولم بدیهی جلی ترکیب دا غلط ده الامور ثابته ولا غلط ده دا څنګه بدیهی جلی ترکیب ده ځکه امر معنا شای امور خو امر جمع ده امر معنا شای شای معنا موجود الثابته معنا موجود بیا ثابته معنا موجود نو الامور ثابته ته موصوف صفت دي امر معنا شای موجود ثابت خو وجود ته وایي ادا بیا ثابته دا موجود ده نو د دې ترکیب چې الامور ثابته دا حاصل کې چې الاشیاء ثابته یعنی الموجودات الموجوده ثابته الموجود دي وحاصل الحاصل ذات چې الموجود موجود ده نو کال موجود ترکیب غلطي بنا په دې چې دا نسبت بلعینیتی مبتدا عین خبري او دا غلط ترکیب مخاطب ته فائدہ نه ورکړي بیا باقای کله شای ثابته هم بدیهی جلی دا به نسبت بلعینیتی ځکه حقایق کله شای څه معنا ماهیت تشي خو شای ځکه ما به شای او شی ته وایي اشای عندنا هو الموجود ثابته من موجود نو د دې ترکیب حاصل هم ده چې الموجود موجود نسبت بلعینیت نو لکه الامور ثابته کې نسبت بلعینیت ته مبتدا خبر یو دی دا بدیهی جلی لغوه ده نو حقایق کله شای ثابته هم نسبت بلعینیت ته
دا بدیهي جلی لغوه ده. لغوه څه معنا؟ پیدا نه ورکوي، یا لغوه دا معنا مکمل غلط. دا سوال وکړه کلنا سره دا جواب دی. حاصل د جواب دا ده چې حقایق الاشیاء ثابته ټیک ته دې تراجه ده چې الموجود موجودون، ځکه حقیقت ته شای خو شای سره اشیاء موجوده ثابته تل موجود، نو دا دې تراجه ده چې الموجود موجودون. لیکن زوان چې الموجود موجودون دا قضیه محصوره ده، دا حمله ولی نه ده. وی وله وی ځکه الموجود موجودون په معنا دی کل موجود موجودون سره ده، ځکه اعلی شیخ الاسلام استغراقی دی په معنا دی کل استغراقی سره ده. نو دا راځي د کل موجود موجودون سره. کل موجود موجودون محصوره ده، ولې بنا په دې چې ابو سینا وایي چې موضوع کې صدق په افراد معتبر ده، په نفس الامر کې او افراد وجود عام ده، که نفس الامر کې وي یا کني، خو صدق الموضوع په افراد او په نفس الامر کې معتبر. لکه ته وایې کل انسان حیوان، دلته دا محصوره ده. د انسان په خپل افراد صادق ته کني، انسان پر افراد دي، انسان ته وسپینوانی دی موضوع وایي، یعنی دا لفظ الموضوع ده. ایو لفظ الموضوع افراد لري چې دا تام وایي. نو انسان چې په افراد باندې په نفس الامر کې ده، دا مراد ده چې یا هغه انسانان زه حیوان یادوم چې دا انسان په نفس الامر کې په صادقي. نفس الامر کې چې څه معنا ای په حد ذاتی انسان په صادقي، نه تا امکان ته ضرورت دي چې ممکن ګرځي انسان، امکان له وجه انسان اني تا فرض ته ضرورت دي چې فرض کې انسان چې نفس الامر کې انسان کل انسان حیوان دا معنا چې صدق انسان په افراد دي، انسان دا په نفس الامر کې ده. فرای دی ابو علی سینا دا مراد ده چې هغه انسان افراد کې په نفس الامر کې انسانانی هغه ته حیوان وایي. نفس الامر کې انسانان څه معنا؟ یعنی صدق انسان په یو افراد معتبر ده چې اپی حد ذاتی انساني ذات کې ګوري به انسان په صادق نه دا وجه نه انسان په صادق چې انسان مول وجه نه په صادق چې ممکن نه چې انسان دي، چې ممکن نه چې انسان په انسان ذاتی سره یهوداونه په چې داخله شي، دا شجره بکر مدر دا ټول په کې داخله دي، چې انسان ذاتی خو یستا خدای په خو کولای شي انسان وځي. نه نه هغه انسانان نه دي مراد، امکان ذاتی له وجه انسانان هغه انسانان نه دي مراد چې فرض کې چې انسان افیل واقع نه بدا چې خفرته ویل شي چې انسان ولې څه فرض دی. فرض څه معنا چې په خلی وای اگر که خلاف نفس الامر، دا انسانان نه دي مراد. هغه انسانان مراد دي چې په حد ذاتی انسان، یعنی ذات ته ګوره انسان ته صادقي. هغه انسان افراد دي حیوان دي. مصیدت کې موضوع په افراد باندې فرای دی بولی سینا په نفس الامر کې ده. خو افراد عامي کووس یا کبیاي کووس خارج کې افرادي انسان کی حد ذاتی په صادق سره کتام اکبیاوي یا څمنه پاسیده کې وي اوس نه موږ کې کې راځه کنه دا ځلنان ناس دغه اولادونه پیدا کړي چا درې چا الله تا پینځه کاله بعد یا لږ کاله بعد دغه یو سل ملک خان نور پیدایي. هغه سل ملک څه کې دی؟ هغه 2 کاله بعد چې راځي یا 5 کاله بعد. دا افراد د انسان دی په اعتقاد کې، خو چې د انسان په نسل عمر کې ده افراد نن نستا افراد د نن دغه دي. دی باندې چې د انسان په نسل عمر کې ده نسل عمر څه معنا؟ دو ذات نه انسان منتظر به د فرض نه به د امکان نه چې الله تعالی بعد کوم افراد راځي تاسو زمون هغه افراد د انسان دي افراد اعتقادي دي، یعنی ما په عقیده کې ستا خارج کې دونه څه خو صدق کې انسان بیا په یو باندې په نفس الامر کې ده بمعنى لو وجد في الخارج لكان انسانا في حد ذاتی. دا معنا که لس کاله بعد هغه افراد پیدا شول بیا بلا انسان په دو سادي کې په اعتبار د نفس ذات سره به د قید الامکان به د قید الفرض نه مسجد ته موضوع په افراد باندې پرای دی بالی سینا په نفس الامر کې ده. افراد عام دي کووسی او چې انسان په نفس الامر کې یا د ذاتی
که بیایي په اعتقاد کې وي خو چې انسان په نفس الامر کې نو چې کوم تاسو اولادونه 10 کاله بعد راځي اوس خو نشته په اعتقاد کې دي خو انسان په نفس الامر کې دي بمعنى دا معنا اذا وجد في الخارج كاغا افراد 10 کاله بعد خارج تراله لکان انسان في حد ذاتي جب هغه انسان په اعتبار د نفس ذات سره ایدو ذات ته انسان منتزعي به د قید امکان چې زه به وایم چې ممکن ده چې انسان دی تاسو خو بکر ممکن ده چې انسان به د اطلاق الفرض نه چې زه وایم چې دې فرق کوم چې انسان ده دین علاوه لہذا موضوع نه مراد هغه افراد دي چې موضوع صادقي په نفس الامر کې کا افراد ووسوي اکه په اعتقاد کې وي ام محمول نه مراد محمول په نفس الامر ده لکه زموږ کل انسان حیوانو دې څه معنا هر هغه افراد چې موجود دي وکانه انسان انتیات ذاتی انسانی په اعتبار د نفس ذات سواء وجد کوزي اکلس کاله بعدي او چې انساني په حد ذاتی کان حیوانن فی نفس الامر دا حیوان په نفس الامر کې ده دغه حیوان په نفس الامر کې ده چې کله دا ترجمه سره د محصوره اوس کومای دا ترکیب لغوه نه ده ټیک دا کای کله شامنه موجود اصحاب د څلمنه موجود فاول موجود نه مراد موجود اعتقادي ده اي كل موجود موجود اول موجود نه موجود اعتقادي ده ادوم موجود نه موجود نفس الامر ده ځکه موضوع افراد په موضوع افراد کې اگر کسی د موضوع په نفس الامر کې او افراد عام وکړي افراد په نفس الامر کې په اعتقاد کې وي او چې د موضوع په نفس الامر کې لہذا افراد په موضوع کې عام ځل افراد نفس الامر چې خارج کې ګرځي افراد اعتقادي چې 10 کاله بعد راځي اهم موضوع افراد کې راځي اصل د موضوع په نفس الامر کې بهرحال اي في حد ذاتي دون انسان منتظر کننویا کا عقیده کې 10 کاله بعد به پیدا دي یو نه انسان نفس ذات ته منتظر ده لہذا موضوع کې افراد عام افراد اعتقادي او په کې افراد نفس الامر دلته به موضوع دی اول نه موجود اعتقادي واخلو ادوم ثابتونه به موجود نفس الامر واخلو فاين اللغويه دا لغویت څه سره موضوع عین محمول چیرته موضوع موجود اعتقادي څه خبر موجود نفس الامر څه نو ماده سی ویلا چې کل موجود موجود هر موجود پر اعتقاد موجود پر نفس الامر وذالک فائده دا مخاطب ته فائدہ ورکړي مخاطب په دې پوهه چې کله اعتقاد کې بیانې ان نفس الامر کې ګرځي لکه دا سما ارما په اعتقاد کې موجودات دي موجود دا په نفس الامر کې انسان افراد ما په اعتقاد کې دي چې 10 کاله بعد تاسو زمون پیدا کړي دا موجودات اعتقادي موجود دا په نفس الامر کې موجود دي دا په نفس الامر ته ورزولي کنه دا موجود اعتقادي موجود نفس الامر دي دلته دې مراد دا ساکار کله شایب ثابت چې موجود اعتقادي موجود نفس الامر ده اي ما تکرنا من السماء والارض اغه اسمانونه هم ځکه چې ما عقیده کې دوه موجود دي امور ثابته في نفس الامر دا امور موجوده په نفس الامر کې دي لغویت نه راځي ځکه موضوع موجود اعتقادي خبر موجود نفس الامر دا جواب یو قلنا ان المراد به مراد په دې قضیه کې دا ده ان ما نعتقدوا حقائق الاشياء هغه افراد نعتقدوا چې موږ عقیده په دوه ساتو هیڅ شي عقیده په ساتو حقائق الاشياء دي موجودون حقائق الاشياء څه معنی موجود ځکه حقیقت ماهیت امایت ما به شی هو ها اما به شی هو عین شی هو اشی موجود موجود معنی څه حقیقت شي ته راځي ما به شی هو ما به شی هو عین شی هو اشی موجود ودا ترجمه انما افراد نعتقدوا چې موږ عقیده په دوه باندې کوو چې عقیده په کوو حقائق الاشیاء دي موجودون دا وجود اعتقادي څه ګوره مبتدا ونسمي بالاسماء ادو باندې نامونه مزدو دو باندې دا نامو په نامونه سره من الانسان والفرس والسماء والارض چې دا عقیده کې وایي چې دا انسان ده دا فرس ده دا اسمان ده دا ځمکه ده موجودون امور موجودون په نفس الامر دا امور موجوده په نفس الامر کې دي لغویت سره ده اول وجود اعتقادي دو موجود نفس الامر دي واستعيد به شيء لکه دا چې کېدای شي چې موضوع وجود اعتقادي خبر وجود نفس الامر یو کنه کما فی واجب الوجود موجود واجب الوجود خو عین موجود ده واجب تعالی هغه ذات ته وجود عین ذات ده واجب الوجود عین وجود ده نو واجب الوجود موجود
یعنی الوجود الذي اعتقدناه هغه وجود چې موږ په عقیده کې ده ونسميه بالواجب چې موږ واجب ورته وایو موجود فی نفس الامر دا په نفس الامر کې موجود ده تاسو نه چې خالي عقیده کې واجب الوجود چې واجب الوجود کې وجود عین ذات ته وجود تراجع دا واجب په صفت ته کنه واجب الوجود وجود ده چې عین ذات ته چې نام واجب ده دا واجب الوجود ایل موجود هغه موجود اعتقدناه چې موږ عقیده کې ساتو چې خدای پاک موږ عقیده کې ده ونسميه انه واجب امر نام دا په چې دا واجب ده په اعتقادي وجود باندې موجود في نفس الامر دا په نفس الامر کې موجود ده تاسو ته خالي عقیده کې ده کما یقال لك ولکه واجب الوجود موجود لا نو مبتدا کې وجود اعتقادي خبر کې وجود نفس الامر دا حمله اولی لغو نه څه بلکې دا حمل متحقق في المحصورات دا محصوره ده اول وجود موجود اعتقادي ده ثم وجود موجود نفس الامر ده دې وجه نه دا لغو نه څه بلکې مخاطب ته فائدہ ورکړه مخاطب ویست چې او دا سیدا بعضی امور په عقیده کې وي او په نفس الامر کې وي بعضی دا څنګه چې په عقیده کې په نفس الامر کې نه لکه موږ اونکا په عقیده کې سچ موجود ده په نفس الامر کې خدای نه سکل او کله دا څه ځای چې په عقیده کې موجودي نه په نفس الامر کې موجودي دا مراد ده موجودات اعتقادي دا په نفس الامر کې موجود دي دا چې تاسو مو وایو انجان چې خالي موږ عقیده کې نه دا تاسو عقیده کې چې د موږ عقیده کې دا نفس الامر کې ادا چې مو وایو عنادیان چې صرف وهم ده عقیده کې هم څه وهم نه ده عقیده نه علاوه په نفس الامر کې څه وهم نه ده